موبایل چې کوم دی نو د شیطان توب بنیاد دی وجړله ده په دې کې د هر څه شته او دا اغیار ورستی دی دپاره د هغه خو کافر دی هغوی ته خو په دې څه پروا نشته لیکن د مسلمان دپاره چې مسلمان پې د کتاب الله نه واوړي قرآن پاک ته توجه ني په دې کې ونښلي جماعت پرېږدي مدرسه پرېږدي مس پرېږدي د درس د واعظ د نصیحت حلقه پرېږدي او په دې څیز کې لګیا شي دین طرف ته توجه ني آخرت طرف ته توجه ني د الله جل شأنه راضي کولو طرف ته توجه ني په دې کې مصروف شي تاسو وګورئ دا نوجوان نسل ټول نن سبا بربادېږي دغسې پسین لو کېږي روان دي نه د دین فکر شته نه نور څه شته دی نه تراویح شته بعضې ځایونو کې داسې دي چې د روژو د تراوو نه یې پاتې کېږي د قرآن پاک د تلاوت نه یې پاتې کېږي حافظان پاتې کېږي ډېر خلک چې کوم دی نو هغه پاتې کړي دي دا هغه لهو الحدیث کې داخل دی او دا شیطان غواړي چې دا خلک د دین سره د ایمان سره د پیغمبر اسلام د تعلیمات او ارشاداتو سره تعلق نه چې بیا شیطان ته د هغه ګمراه کول آسان شي